دا د قیامت علامې دي د قیامت نه مخکې به ګوره دومره بې حیایي راشي یو حدیث پاک کې راځي چې یو سړی هغه به د لارې په غاړه باندې بې حیایي کار کوي وایي د دغې زمانې ښه سړی به هغه چې هغه دته ووایي چې سړیه د لارې نه په ډډه شه یعنی دومره به څوک چاته هغه د بدو خبرې هغه وینا نه کوي چې دغه ته ولې دې لاره کې دې دا خبره وکړله یا دا کار دې لاره کې ولې کوي نو دې کې چې کوم ډېر نیک سړی او ډېر چې د ځان هغه چې دی نو ساتي نو دومره به ووایي چې داسې په ډډه شئ لکه په لارې سړی ځي یو ماشوم لاره کې ناست دي او خلک ورته وایي داسې په ډډه شه نو دا به د هغې زمانې یو ښه سړی نو چې هغه بد به چې دی نو څنګه نو د دې وجې نه نن سبا ماحول ډېر خراب دی او د چرته چې خبر شئ چې داسې د زنانه واقعه وشوه د سړو واقعه وشوه نو الله طرف ته هغه رجوع چې دی نو هغه کوی چې خدای پاکه زما حفاظت وکړي او ما سره داسې کار هغه ونشي او چرته د دې شونډو نه د پیغور خبره چي نو دا خپل کور کې هم دا وینا وکړي او په خپل هم الله تعالی په خپل ذات قسم خوړل دی چې زه به ګورېدی هغه چې دی نو پرېږدم چې څو پورې په دغه کار کې دی نه واقع شوی نو د پیغور د دې نه به ځان هغه چې دی نو ساتئ بیا دغه لمزه لمز دا چغلی ته وایي چغلی ډېر بد شی دی چغلی دې ته وایي چې یو سړی د یو خبرې نه خبر شو او د لاړ شي بل سړي ته ووایي چې ستا متعلق د داسې خبره هغه کړله نو دې ته چغل وایي دا ډېر زیات چې دی نو هغه ګناه دی او دا خبره د یو ځای نه چې بل ځای ته نقل شي نو کله یو سړي په ګپ په یو خبره کړي نو د هغه ګپ صورت هغه چې بل ځای کې وایي چې پلانکي ستا باره کې داسې ووایي نو ته خو به یو ټوقه یوه قاړه یو مسخره به کړي هغه به وایي چې وګوره زما بېعزتي چې دی نو کړله زما په مجلس کې بده خبره چې دی نو کړله نو هغه سړی هغه ترې خفه شي نو دا د تبلیغ مشران هم دا خبره ډېره ډېره کوي او کتابونو کې هغه راځي چې دا چغلي چې ده دا د جادو یو قسم دی کتابونو کې راځي چې شپږ شلې هغه قسمونه جادو دی یو جادو او سحر هغه دا چغلي ده نو دا شیطان که صلیخ کاله په چا باندې محنت کوي او اړمي او د دوو تنو ښه تعلقات یې هغه ورانوي نو شیطان نه کامیابیږي ولی چغل په سکندونو کې چې لاړ شي هغې ملګري ته چې دی نو هغه ووایي چې دی خو ستا متعلق داسې وایي داسې وایي نو په دوو لفظونو باندې هغه ولګي خپل هغه تعلق او خپل هغه ملګرتیا هغه چې دی هغه کټ کړي نو چغل دا ډېر بد سړی دی او دا چغلي دا لاله ډېره زیاته بدی شي نو ځکه الله فرمایي چې هلاکت دی یا مثلا دغه کنده ده پاره د چغل او بعض علما هغه د همزه او معنا هغه په غیبت سره کوي چې هلاکت ته پر د هغه سړي چې هغه د خلقو غیبتونه چې دی نو کوي د غیبت دا ګناه کبیره دی دا په حقوق العباد هغې کې راځي په حقوق العباد هغې کې راځي چې یو سړي ته پته ولګي چې زما پلانکي سړي غیبت کړ دی او هغه خبر شي او په خبره باندې خفه شي نو دا لکه د چې دغه حق تلفي چې دی نو وکړله نو لکه څنګه چې د حقوق العباد د قیامت پر ورځ باندې هغه یوازې ځمکې نه دي حقوق العباد هغه یوازې دغه مال نه دی حقوق العباد هغه دا د یو بل د هغو بېعزتي چې دی نو کول یو بل هغه چې دی نو خلقو ته سپک هغه چې دی نو څرګندول دا هم حقوق العباد کې دي دا هم یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی په خپل ذات باندې قسم خوړل دی چې زما دې په خپل ذات باندې قسمي چې یو سړی بل بې وجه یو مسلمان بې وجه بېعزته کوي نو زه به دې هغه ځای کې بېعزته کوم چې هغه ځای کې به دی خپل عزت غواړي نو دا مونږ سره چې نن سبا هغه چې دی نو هغه کېږي چې کله یو ځای کې بازار کې بېعزته شو کله جومات کې بېعزته شو کله اجره کې یو جات کې راپاسي او بېعزتي لاله هغه چې دی نو هغه وکړي یا کور کې یو سړی هغه چې دی نو راپسې راپاسي او بېعزته کړي د هغې وجه هغه دی چې مونږ هم دقه شان څوک بېعزته کړي نو دا حدیث قدسی دی الله تعالی په خپل ذات قسم خوري چې زه یو سړی چې بل سړی بې وجې بېعزته کوي
نو زه به دې بې عزته کوم، یعنې د هغه بدل به د ده نه زه اخلم. نو خلق هغه یو بل سره خفګانونه هم راځي، لیکن دغه شان د یو سړي نه پرتوګ وښکل او یو سړی خلقو کې معاشره کې سپک چې دی نو څرګندول، د دې نه هم کناره کشي کوئ، د دې نه هم ځان هغه ساتئ. اختلافات زمونږ راځي، رورۍ کې راځي، دغه شان چې دی نو په پالټو کې راځي، لیکن ډرامې یو بل پسې چې دی نو کول، خلقو ته هغه سپک چې دی نو ښکاره کول، د دې نه کناره کشي کوئ. او دا اکثر دا کم چې کله چې الیکشني نو دا خبرې په دغې کې کېږي. نو دې وجې نه منبر به یو سړی جوړېږي او دا پروپاګنډې او ډرامې دا به په بل سړي پسې چې دی نو کوي او ځان هغه به چې دی نو ګناهګارۍ او ځان هغه به چې دی نو دغه کوي، دا د الله تعالی په قهر کې هغه راولي. نو د دې وجې نه دا غیبت دا چا پسې ډرامې پروپاګنډې د دې نه ځان ساتئ. خو علما دا ډېر الحمدلله الله تعالی